العالمین د سلورو انعاماتو ذکر کئی چې بنی اسرائیل باندې رب العالمین سلور انعامات کړیو. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما تقسیم کړل مونږ دی بنی اسرائیل لالا اثنتي عشرة اسباطا امما دولس خاندانونا جدا جدا دولس خاندانونا او په دولسو قبیلو کم دوی تقسیم کړل. نو دا د الله د طرف نه اول انعام د نظم او د ضبط د برابرولو دپاره. کدی په دولسو حصو کې نوې تقسیم نو نظم او ضبط به بیا نه برابرېدو. نو د نظم او ضبط برابرولو دپاره مونږ دی په 12 حصو کې تقسیم کړل. ته به وایې چې په 12 کې ولې تقسیمول؟ د دې 12 څه تخصیص و، څه وجه وه؟ علما وایي په 12 حصو کې ځکه تقسیم کړل چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن، نو په 12 ورونو کې د هر یو ورور بیا الواد پوره قبیله وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامن شو، د هر یو زوی بیا ځان له الوادو، نو دا 12 خو آپس کې رونه و، نو د هر یو الواد پوره یوه قبیله و. نو الله 12 حصې تقسیم کړل. د هر رور بچی او داغه قبیله یو خاندان شو. دویم انعام پی رب العالمین دا وکو چې د 12 چینون ورته رب العالمین اوبه راویستلی. و اوحینا الی موسی، مونږ حکم کو موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه، کله چې اوبه وغوښتلې ددنه، طلب د اوبو وکو ددنه قومه قوم دده، چې کله ددنه قوم اوبه وغوښتلې نو مونږ ورته حکم وکو. څه حکم؟ ان اضرب بعصاک الحجر، چې ووهه په امسا خپلې سره الحجر دغې کاڼي لره، دغه کاڼې ووهه. نو فانبجست منه اثنتا عشرة عینا، نو راووتلې د دې نه 12 چینې. قد علم كل اناس مشربهم، په تحقیق سره او پیجندلو هرې ډلې ګودر خپل نمبر خپل. نو دا د الله د طرف نه یو بل انعام په دی باندې وشو چې رب العالمین ورته دا 12 چینې راویستلې. او دا د دې دپاره چې هر یو جماعتو دا 12 ډلې وي، چې یوه ډله به د بلې ډلې تابع نه یوه ډله د بلې تابع وه، مستقله ډله وه. نو هر یوې ډلې لره مستقله چینه وه. نو فانبجست، علما وایي دا انبجاس چې دی دا لږو اوبو راوتلو ته وایي، او انفجار چې دی دا ډیرو اوبو راوتلو ته وایي. نو په سوره بقره کې رب العالمین ویلو فانفجرت، او دلته وی فانبجست. نو دا لږ اوبو راوتلو ته وایي، او دا فانفجرت ډیرو ته وایي. علما وی دواړه ټیک دي، چې کله یې ګزار را پرېښودو اول تینا لگی اوبه را بیدلی، نو فانبجست بیا ډیرې شولې، نو فانفجرت بیا ډیرې بیدلی. بل علما وایي چې فانبجست او فانفجرت یوه معنی ده، دواړه په یوه. علیهم الغمامه، سورې کو مونږ په دې باندې د وریځې. نو دا دریم انعام دی چې سورې پې مونږ راوستو. د غمام د مراد سپینه وریځ ده، چې دا د نور د دفع کولو دپاره راځي.
دسی وریز و غمام سپینی وریز توی سپین وریز کی یو کمالی نور د پکی او تیار نراولی نورانام باقی وا او نور تیم اللہ دفکو نو دا دا اللہ دا طرف نه یو خصوصی انعام غمام اغا سپین وریز چې د نور گرمائش ختم کی او رنا ور لن ختمی وانزلنا علیہم المن والسلوى دا سلورم انعام دے چې مونږ راولېږل په دې باندې تورنجبین والسلوى او مړزان تورنجبین او مړزان پې مونږ راولېږل علما وایي دا تورنجبین چې دی دا سپین و پشان د وورې او خوږ سیز بو او د وورې پشان سپین بو دغې ته تورنجبین وایي اوس یا د هغې مصداق شته دی او یا نشته دی به هر صورت چې سړی تشبیح ورکوي نن سبا تاسو به لیدي دا لازمي نه ده چې دغه دی خدای یو مثال دی لکه تاسو به دا خونه دا څانګه لیدلي دی خونه دی څانګې دی پاڼو منځ کې دغلته لږ سپین سپین غونته مالوچي هغه یو مثل دی سپین مالوچي د واورې په شان سپین یو خوږ خوني نو دقې ته تورنجبین وایي والسلوى او مړزان مشهور قول دا دی چې د سلوانه مراد مړزانو نو الله پیدا سلور انعامات وکړل نو رب العالمین ورتوی کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د هغې سیزونو نه چې درکړي دي ما تاسو ته د پاکیزه هغې نه چې ما درکړي دي تاسو ته نو دا یو حلال خوراکو پاکیزه نو الله ورته وی خورئ پاک د هغې سیزونو نه چې درکړي دي ما تاسو ته نو مطلب دا حلال رزق خورئ پاک رزق خورئ نو ښکلی حلال او پاک رزق ورته میلاوېده نو دی بیا ناشکري وکړله وی مونږ له سبزی او بادرنګ او دا راله پکار دي وي نو تورنجبین او دا سلوا تیار او پاکیزه ام یو بے محنت خوراکو بل الله وی حلال دی دا څومره لوی انعام شو ام بے محنت او ام حلال لکه نن سبا چې د علماو رزق دی ام بے محنت دی ام الحمدلله حلال صفا ستر رزق د شک شبې نه خالی رزق بالکل د علماو صفا ستر رزق دی دې کې بم د حرامو شبې چې روغ کال روغ میاش مدرسه کې پڑھائی کوي سحر نواله ماسپخینه پورې او تنخواه 3.5 او 4 او 15 په دې به څوک صبر وکړي د علماو نه علاوه تاسو د هغې خلقو د تنخواګانو تپوس وکئ چې هغې د سحر نواله ماسپخینه پورې پڑھائی کوي په سرکاري ادارو کې تاسو د هغې نن سبا د تنخواه خال وګورئ څومره تنخواه ده نو د علماو صفا ستره او پاک حلال رزق دی الله دې زمونږ د ټولو اکل حلال رزق نصیب کی لږ دی خو چې حلال